السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی انکر ایلیمنٹ. زموږ ایجنډا څه ده؟ اول به موږ کلیر کوو د انکر ایلیمنٹ لرن بای ایگزامپل آی ډي څه ته ویل کیږي. نو دا زموږ ایجنډا شوه. اوس راځئ نیکسټ انکر ایلیمنٹ څه ته ویل کیږي. مونږه انکر ټیک د څه دپاره استعمالو؟ مونږ یو بل پیج ته ویزټ کوو یا ایمیل ایډریس وغیرہ یا لوکیشن یا یو فایل دی هغه مونږ اکسس کوو. نو دې دپاره مونږ څه استعمالو؟ انکر ټیک استعمالو. یا یو ایمیج دی هغه مونږ ډاونلوډ کوو. نو دې دپاره انکر ټیک استعمالیږي. لکه دا مونږ څنګه لیکو؟ په دې کې مونږ ا ټیک ولګو، ا سٹارټینګ ټیک، ا کلوزینګ ټیک، او په دې کې به ایچ ریف دا په دې کې به یو آر ال استعمالیږي. یو آر ال څه شی دی؟ په دې کې مونږ هغه ایډریس لیکو چې کوم ځای ته دی ویزټ کوي، کوم فایل ته دی ویزټ کوي، کوم ایډریس ته دی ویزټ کوي. ټیک ده؟ نو په دې کې مونږ هغه څیز لګو. لکه زه دسته دلته اگزامپل خیمه. په دې کې مثال ما کریټ کو ایچ ټی ایم ایل. ٹھیک شو؟ ما ایچ ټی ایم ایل فایل دلته کریټ کو. ٹھیک شو؟ په دې کې زه دلته ایکسټرنل یو ویب سایټ ته زه ویزټ کوم. ٹھیک شو؟ ایکسټرنل ویب سایټ ته دا غي د بر بزه یو لینک مثال ما کریټ کو چې انکر ټیک. ٹھیک شو؟ انکر ټیک ما کریټ کو او په دې کې زه لیکم چې ایچ ټی ټی پی اس او بیا کولن بیا سلیش زم چې google.com دې ویب سایټ ته زه ویزټ وکم. ٹھیک شو؟ او په دې کې ما ولیکو دلته په دې کې په کنټینټ کې په دې کې چې تاسو څه هم لیکئ نو هغه به یوزر ته شو کیږي، هغه به ویزیبل وي. دا لینک دا ویزیبل نه دی یوزر ته. ٹھیک شو؟ دا سیس به یوزر ته شو کیږي. په دې کې بلاندې یو لاین به هم راځي. ٹھیک شو؟ دا به کلرفل هم ښکاري by default. ٹھیک شو؟ زه اوس دا دغه کومه لایف کوم، لایف د سرور. اوس دې کې ماته دلته لینک رااله. په دې منځ څنګه کلیک کوم نو زه به ویزټ کوم چرته google.com ته به زه ویزټ کوم. زه بیا واپس راځم نو واپس هغه پیج ته زه رالم. لرن بای ایگزامپل د مونږه په څو طریقو باندې انکر ټیک ایلیمنٹ کریټ کولی شو. دا په دریو طریقو باندې. یو دی لینکینګ ایکسټرنل پیج اف ادر ویب سایټ. مونږه یو ایکسټرنل پیج نه دی، یو بل ویب سایټ دغه مونږه د خپل ویب سایټ سره سکو لینکو. لکه بدیزي کې ما تاسو دا ایگزامپل وکړو. ٹھیک شو؟ دا ایگزامپل د ګورئ ما دلته google.com یو ویب سایټ دی، دا ما د خپل ویب سایټ سره سکو لینکو. یو په دې ذریعہ باندې مونږه لینک کولی شو. بل کومه طریقه ده؟ linking web page of the same website. مثال دا دی ستا یو ویب سایټ دی، په هغې کې یو home.html دی، یو contact.html دی، ته دا د یو بل سره لینکې دې دپاره هم استعمالیږي. لکه زه داسې یو اگزامپل کریټ کوم بلو contact.html. اوس دې خو ګوره په دې کې زه یو فایل کریټ کوم contact.html. دا ما یو فایل کریټ کو. ٹھیک شو؟ په دې کې به زه html کوډ ولیکم، دا مې ولیکو. او په دې کې به زه ولیکم h1 کې به زه ولیکم contact. ٹھیک شو؟ contact مې ولیکو. بیا به دې پسې به یو href انکر ټیک به ایډ کما. دې به چا ته ویزټ کوي؟ دې به home.html ته ویزټ کوي. ٹھیک شو؟ نو دا دې کې به زه ولیکم home. ٹھیک شو؟ په دې href کې به زه ولیکم home.html. نو دې به چا ته ویزټ کوي؟ home.html ته به ویزټ کوي. او په دې کې به home.html کې به زه ولیکم زه ویم چې دی واپس کنټیکټ ته هم ویزټ کولی شي. ٹھیک شو؟ نو په دې کې به زه ولیکم انکر ټیک. ٹھیک شو؟ او دلته به زه ولیکم کنټیکټ. ٹھیک شو؟ دا ویزیبل به وي. ٹھیک شو؟ او contact.html. په دې کې ما کوم فایل مې ولیکو نو فایل په دې کې ډایرکټ کنیکټ دی. په دې سیم فولډر کې ما دلته لیکلی دي، ځکه زه ډایرکټ لیکم. دې کې ما سلیش وغیرہ سپیسیفیک ایډریس ما ځکه ونه لیکو، نو دې ځکه ضرورت نشته. کله چې تاسو یو ایکسټرنل فولډر وي په هغې کې تاسو فایل پروت وي، تاسو به پوره لوکیشن د هغې لیکئ. کله تاسو یو پروجیکټ دی هغه تاسو لایف کو، نو کم چې لایف کړی دی د هغه ډومین سره بیا یو آر ال لیکئ. خو په دې کې مونږ صرف سیمپل یو دوه پیجز جوړ کړه چې په هغې باندې مونږ انکر ټیک څه کوو؟ لینک کوو. اوس دې خوا ګوره دا زه دواړه لایف کوم. ټیک شوه؟ contact.html څه کوم؟ لایف کوم. دا ما لایف کوم. اوس دې خوا ګوره په دې کې کنټیکټ دا پیج دی او دلته هم کنټیکټ دی. زه هم ته هم ویزټ کولی شم. دا ما چېرته ویزټ وکړو؟
هوم ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته. په دې کې به زه هوم سره څه وکړم یو h1 به زه دغه کوم او دې کې به هوم پیج دا به هوم پیج شي ټیک شو او دا د کانټیکټ پیج دا به د یو بل سره سوي لینک وي. اوس دی خو ګورئ دا د هوم پیج دی او دا د کنټیکټ پیج ټیک شو. نو د یو بل سره وزټ کولی شي لکه زه کنټیکټ پیج ته وزټ کوم نو ډایرکټ مې وکړو هوم ته واپس راځم نو واپس راتلی شم ټیک شو. نو دا مونږه لکه مثال ستا یو ویب سایټ دی او په هغې کې ملټیپل پیجز دي د یو بل سره کنیکټ کېدی دپاره هم مونږ استعمالوو. بیا یو بل میتھډ دی لینکینګ ا لوکیشن آن سیم پیج. مثال یو ستا یو ویب سایټ دی هغه یو پیج والا ویب سایټ دی سنگل پیج والا. نو سنگل پیج والا ویب سایټ نن سبا په ډېر ډیمانډ کې دي ټیک شو. مثال دې دپاره ته یو کوډ لیکین دا به څنګه لیکې اوس راځئ ښه دلته زه هوم ډاټ ایچ ټی ایم ایل کې یم دا به زه فلحال لرې کړم ټیک شو. په دې ځای کې زه به دغه کړم ټیک شو یو انکر ټیګ به زه کریټ کړم او دې ځای ته به زه ووایم سیکشن 1 ټیک شو. دې ځای کې به زه ورکړم سیکشن 1 او ایچ ریب کې به زه ولیکم آی ډي به زه ولیکم ټیک شو. آی ډي زه تاسو ته بیا وروسته وایم چې آی ډي څه شی دی. دې کې به زه ولیکم سیکشن 1 دا ما یو آی ډي ولیکله. بیا زه بل یو ایچ ریف کریټ کوم ټیک شو A is equal to دې کې به زه ولیکم سیکشن 2 او په دې کې به زه آی ډي ورکړم سیکشن 2 ټیک شو. بیا یو بل دغه زه کریټ کوم سیکشن په دې کې به زه انکر ټیګ رایټ کوم او دلته به هیش سیکشن 2 سیکشن 3 ٹھیک شو او دلته به داسې دا به سیکشن 3 دلته مې دلته آی ډي ورکړه. اوس راځي چې آی ډي څه شی دی. اول تاسو آی ډي وپېژنئ نو دې نه بعد بیا دې ځای ته راځئ. آی ډي یو کین سیټ آی ډي of any HTML element so that you will be able to refer it from elsewhere. آی ډي څه شی وي دا د هر یو ایلیمنٹ یو سیم یونیک نیم وي ټیک شو. مطلب دا دی چې مختلف یو پیج دی په هغې کې مختلف پی ټیګ دی ډیو ټیګ دی مختلف یو شان ټیګ پکې دی. ته وایي چې زه د هر یو ټیګ له څه ورکړم ځان له نوم ورکړم نو هغه مونږ د چا په ذریعه ورکولی شو د آی ډي په ذریعه. د آی ډي په ذریعه باندې مونږ هغه ایلیمنٹ اکسس کولی شو. This is useful in many situations like moving a new section within current document ټیک شو. په یو فایل کې تاسو مختلف ځای ته څه کوئ ویزټ کوئ دې دپاره مونږ آی ډي استعمالو. د دې هم ډېر پرپسز دي دنیا پرپسز د آی ډي دي ټیک شو. آی ډي ډېر مسټ دی په ایچ ټی ایم ایل کې. ښه اوس تاسو راځئ دې خوا دا خو ما د دې لینک کریټ کړه ټیک شو. دې مې مختلف آی ډي ورکړه. زه دلته اوس ما یو سیکشن 1 کریټ کو او په دې ځای کې ما یو فی ټیګ مې کریټ کو. زه په دې کې 1000 ورډز لیکم ټیک شو 1000 ورډز نو لارم 1000 تاسو دلته ولیکئ 1000 به ډایرکټ ولیکلی شي ټیک شو. دا ډېر زیات ورډز دي. اوس دې بل ته راځئ ښه په دې ځای کې اوس زه ګوره زه یو بل فایل کریټ کوم بل سیکشن هغې ته نوم ورکوم سیکشن 2 h1 زه ورکوم سیکشن 2 ټیک شو. دله مې سیکشن 2 ورکو دله ما څه نوم ورکړو h1 او آی ډي مو څه ورکړو سیکشن 1 نو دله به زه ورکړم سیکشن 2 آی ډي ټیک شو. زما سره سیم دغه شان ځای دله به زه آی ډي ورکړم آی ډي سیکشن 2 دا دله مې آی ډي نیم ورکو او په دې ځای کې زه مختلف ورډز اوس لیکم لکه زه وایم چې لارم پی ټیګ او لارم 1000 ورډ زه په دې کې هم لیکم ټیک شو. 1000 انټر مې ووهلو نو ډایرکټ ولیکلی شوه. دا به زه واپس انټر کړم. ښه او دې ځای کې زه بل یو سیکشن کریټ کوم h1 او دې ځله زه آی ډي نوم ورکوم. دې کې به زه سیکشن 3 ټیک شو سیکشن 3 او دلته به زه دغه کوم آی ډي از اکول ټو سیکشن 3 ټیک شو. او په دې کې ما پی ټیګ دا مې دغه کو او دلته به زه ورکړم لارم ټیک شو
یو بل پی ټیګ به هم کریټ کما په دې کې به زور کما لارم یو بل پی ټیګ به هم کریټ کم او دې کې به زور کما لارم 1000 بس دونه پوره دي ٹھیک شو دا مختلف پیجز دا زه اوس لایف کوم چې دا وسنګ کاری یس دا شان وسکاري ٹھیک شو وس ګوره زه اوس دا مختلف زیته به زه د اکسس کوم اوس ګوره سیکشن 2 دراله اوس ګوره سیکشن 3 هغه سیم پیج دی زه مختلف زیته ویزټ کوم اوس ګوره په کوم ځای چې ما کلیک کړی دی هغه کلر تاسو وګورئ بدل شوی دی زه واپس ریفریش کوم ګوره اوس د دې کلر څه دی بلو دی دا ما یو پیر ویزټ کړی دی دا فایل ما بند کو او دوباره زه اوس کولوم اوس تاسو په پته ولګي اوس ګوره دې باندې ما کلیک کو کلر څه شو چینج شو نو دغه شان په دې کې هم دا یو کمال دی او تاسو د سی اس اس په ذریعہ باندې د دې د سټایل بیا چینج کولای هم شي په دې کې لاندې دی انډرلاین نو دا انډرلاین تاسو د سی اس اس په ذریعہ لري کولای شي دا ګوره سیکشن 1 سیکشن 2 مختلف زیته تاسو ویزټ کولای شي لکه سیم د سنگل پیج تاسو یو اگزامپل در کومه زم چې سنگل پیج ویب سایت اوس په د مختلف ویب سایت راشي ټیک شو نو دلته اوس ګوره ښه دلته ما کریټ ویزټ وکړو دا یو ویب سایت دی و دغه ګور دا سنگل پیج دی په دې کې وګوره ویزټ وکړئ دا سنگل پیج ویب سایت د فارمونګه په دریو طریقو باندې موږ استعمالو دلته یو د لینکینګ ایکسټرنل پیج دا موږ وسره لینکو یو د لینکینګ ویب پیج موږ یو ویب سایت دی او په خپل ویب سایت کې موږ مختلف پیجز دا لینکو یو بل دی چې په یو سنگل ډاکومنت کې موږ مختلف سیکشن د یو بل سره کو لینک او دا غیر د بار موږ آی ډی استعمالو دا په دریو طریقو باندې ثانک یو فار واچینګ والسلام